پسې جاړې خلک خاورو لوړې مې کتونکو مینوالو د نیا پیغام نیوز سره زه ستاسو کوربه نایدري شاهین کتونکو مینوالو زما سره مخامخ د مورکۍ تاسو وینئ د دې تعلق د شنګلي الپورۍ سره دی دا سوات ته راغله او مجبوره شو ده چې دلته کې د میډیا د دې ملګرو سره خبرې اترې وکړي د دې چې دی کم خاوند دی هغه معذوره دی او دوه زامن دي د دې هغه په زیړي او د کیسر په مریض کې دي هغه ډېر زیات چې دی د دوی غریبوالی دی دا د شنګلې نه راغلی ده او دلته د دې سره مختلف د دوی دومره چار نه کېږي چې دوی د ورځې د دوی چې کوم د روټۍ انتظامات دي چې د هغې انتظامات هم د دوی سره نشته دا هغه پښتنو ته هغې زموږ حکمرانانو ته واکدارانو ته هغه سرمایهدارو ته دا هغه فیل کول غواړي کوم چې په دې ملک کې سیاست کوي په دې خاوره باندې پښتنو خدمت کوي نن دا مورکۍ چې دا راوتې ده سرتور سر په دې کور کلي پرېښودی دی او سوات ته دې ځان په کوم حالت کې راورسو پوښتنه به کوو د دې نه چې کومه هغه مجبوري چې دی دیسته سوات ته راوسته یان زیبا د کوم ځای سره تعلق ساتي د الپورۍ سیول قانون سره خاوند نوم یې افتاب قمر دی دا راته ووایه چې تاسو سوات ته رالئ په کوم تکلیفونو رالئ او څه زه سوات ته په دې تکلیف باندې راغلم چې ګوټاګۍ مې د یوه کمره راتاوېږي زامن مې ناجوړه دي بیمار دي د زیړي د ګردو خاوند مې معذوره دی سر اپریشن یې کړی دی زما هېڅ وس نه کېږي چې د سهار ډوډۍ د بېګي نه د بېګي ډوډۍ د سهار نه او ډېره زیاته مجبوره یم ناچار یم زما هېڅ وس نه کېږي هلته چې کوم زمونږ حکمرانان دي کوم مشران دي د پارټو لوی مشران ناست دي هغوی خواله چېرته تللی چېرته نه د چا خواله هم نه یم تللی تللی هم نه یم او زما وروره څوک هم نه چاله او تللی هم نه یم او ویلې مې ته هم نه دي او نه کوي هغوی چاله هم نه کوي ولې نه کوي هغوی خو د دې ملک د دې خاورې د ټولو پښتنو د خدمت دعوه کوي بیا ته دې څنګه پاتې شوې یا تاسو چېرته ورغلي یا تپوس یې درنه کړلی زموږ په کلي کې ناظمان هم شته او لکه ټول هر څه څه شته دی خو لکه په غریب سړي باندې څه نظر ثانیه نه کوي نو د چا نه به ګیله وکړي ته هلته کې چې کوم د زکات پر ویشلی کېږي کوم راشن ویشلی کېږي په هغې کې تر اوسه پورې تا ته څه میلاو شوي دي یاره داسې دا کنځا مې جوړه ده که په دې راشنو کې زه راغلي یم ماتې لیدلي نو زما کنځا جوړه ده نه راته چا داسې ویلي چې دا راشن راغلی راشه ځانه والا نه مې چا را متواز کړی نه مې څوک خپله راغلی او داسې مې کنځا جوړ ده چې مې لیدلي تي هم نه دي اوس څه غوښتنه کول غواړې د دغې حکمرانانو نه مشرانو نه د صوبایي حکومت نه ستا سره چې کوم زامن ستا نه جوړ دي د هغې د علاج معالجې دپاره نو علاج خو ډېر عالم وکړي چې ما سره څه تعاون وکړي زما ګوټاګۍ د راتاوېدو د لرګي مرګي بس ختم دي بیخي او دوه ماشومان نسې مې دي هغه راته هم نن پراته دي دغه شانې کې چې هېڅ درته نه شم ویلی زخمونه او هر څه جوپه کېږي لکه ټولې په ما باندې دي زه به څه ووایم او هېڅ څوک د چا سره چا خبر نه لري چې دغه شي تا ته چا ووایي چې سوات ته به لاړه شي هلته به چا سره میلاو شي دا خو راته چا ووایي چې دلته په الپورۍ کې یو ځای بل ځای کې خو لکه خلک نه کوي چاله نو وایي چې داسې دفتر دی ته به دوی پسې لاړه شي دوی ته به خپل ژړا فریاد وکړي نو دوی به ستا اواز وباسي بهر ته کتونکو مینوالو د دې مورکۍ خبرې تاسو واورېدې چې د دې یو طرف ته کوم د دې کورودانې دی هغه هم په خپو معذوره دی ورسره چې د دې دوه زامن دي خو هغه هم په داسې مرض پراته دي د دې چې کوم دوه نوسي دي هغه هم د دې مجبوري د دې خبرې اترې دا هغې خویندې ورونو او کوم چې زموږ د دې خاورې زموږ د علاقې او ځان ته بیا د مشران وایي که په شنګله کې دي که په سوات کې دي خو د شنګلې هغه مشرانو ته چې هغې کې عبدالمنین صاحب هم دی هغه ته هم موږ دا درخواست کوو ډاکټر عبادالله هم دی بیا د شنګلې چې کوم ناظم اعلی دی هغه ته موږ دا درخواست کوو چې د دې اډرس او د دې مورکۍ دې تپوس وکړی شي د دې چې کوم جایز د دې سره خپل تعاون وکړی شي زه نایدري شاهین سره د خپل ملګري شوکت میرخیل ستاسو څخه اجازت علم د الله په امان